بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د ما ډېرو درنو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو خویندرونو الله کریم په موږ تاسو باندې یو لوی احسان ده چې امت ته الله پاک علماء غوندې رهبران ورکړي دي. علماء په هر وخت کې په هر مصیبت او مشکل ګړی کې د امت یو لوی د سهاره ګرځېدلی دي او د امت دپاره د هر قسم د مشکل نه الله پاک د نجات یوه ذریعه او یو سبب ګرځولی دي او په هر دور کې علماء د امت دپاره او عالم اسلام دپاره مسلمانانو دپاره چې د کومو مصیبتونو مسایلو مشکلاتو نشاندهی کړې ده او دوراندیشي یې کړې ده هغه د وخت د حالاتو یقینا درسته ثابته کړې ده. تاریخ په دې باندې گواه ده. مونږ چې څه وخت د امت مسلمه مسائل او مشکلاتو ته ګورو په هغې کې د نن دور د فلسطین مسله انتهایی اهمیت حامله ده ځکه چې په نن دور کې مسلمان ملکونو هم د فلسطین مسلمانانو نه روګرداني شروع کړله او د اسرائیل طرف ته جوکاو کېدل، اسرائیل سره تعلقات بحال کول، اسرائیل سره تعاون کول په دې مسلې کې هغې طرف ته هغوی پیش قدمي شروع کړله. د مارونو فلسطین مسله چې څه وخت شروع کېدله او په فلسطین خلکو خپل ځمکې او جایدادونه عامو مسلمانانو په یهودیانو باندې خرڅولې او یهودیانو د ځمکې په ګران ګران قیمت باندې اخیستلې د عربو د مسلمانانو نه د فلسطینیانو نه، نو په هغه وخت باندې د هندوستان مسلمانان هندوستان علما هغه په دې باندې خبر شول او مفتی کفایت الله صاحب مفتی هند هغه په هغه وخت باندې دا فتوا جاری کړله چې د فلسطینیانو ځمکې خرڅول په یهودیانو باندې دا ناجایز ده، دا نه ده جایز. په هغې باندې په هغه وخت سره د فلسطین مسلمانان او د فلسطین ځینې اهل علم هغه په دې باندې مذاق اړاو کول شروع کړه. وایي دا وګوره که نه دا علما د څه نه خبر دي، وایي د شریعت باندې په خپل د شریعت د مسایلو نه هم خبر نه دي. بایي دا خو د ما خپل شای ده او د ما خپل یو شای ده زه چې په چا باندې خرڅوم او په څومره قیمت باندې ورکوم، ارزان ورکوم، ګران ورکوم، ما خپل جایداد ده، خپل ملکیت مې ده، ما دپاره دا جایز. نو د شریعت د دې ناجایزوالي سره او د شریعت د دې قباحت سره د څه تعلق ده سره دا علما هسې خبرې کوي او دا د شریعت نه هم ناخبر خلک دي. لیکن د مارونو په هغه وخت باندې چې څه وختي مفتی کفایت الله دا فتوا کوم دوراندیشي اظهار کړی او د امت مسلمه او خاص کر د فلسطین د مسلمانانو دپاره د کوم مشکل نشاندهي کړی ولله د مارونو هغه 100% صحیح ثابته شولله. تاسو وکتله چې څه وختي فلسطینیانو نه دا ځمکې یهودیانو واخیستلې او یهودیانو په هغه ځای کې آبادکاري شروع کړله، نو په هغه ځای کې یهودیانو د خپل د صهیوني ریاست اعلان وکړ او په فلسطیني مسلمانانو باندې خپل ځمکه خپل کورونه یې په باندې تنګ کړل او در بدر کړل او د ظلم و ستم نشانه یې وګرځول. د مارونو څه وخت د عربو علماو بیا وفد راغی هندوستان ته په هغه وخت باندې په دغه وخت باندې مفتی کفایت الله رحمت الله علیه هغه د دنیا نه رخصت شوی و. نو چې څه وخت دارالعلوم دیوبند ته د عربو دا خلکو وفد راغی، علماو وفد راغی، پوښتنه وکړله چې د مفتی کفایت الله قبر چیرته ده. نو په هغه وخت باندې هغه علما ورته حیران پاتې شو چې عربو تاسو علماو تاسو خو د قبرونو نه ډېر سخت ممانعت کوئ او نور خلک منع کوي او تاسو اوس په خپله باندې د مفتی کفایت الله قبر پوښتنه کوئ. وایي دوی وفرمیله مفتی کفایت الله په کوم وخت باندې کومه فتوا ورکړې وه په خپل وخت باندې واقعي هغه مسله
او هغه دوراندیشي د مفتي کفایت الله سل په سل باندې هغه صحیح ثابته شوله سره چې نن مفتي کفایت الله کومه فتوا ورکوله چې دلته یهود آبادیږي او په فلسطینیانو باندې به خپل ځمکې تنګوي او مسلمانان به بیا دې ځای نه در په در باندې خوار و زار به ګرځېږي سره مفتي کفایت الله صحیح خبره کړې وله سره او موږ په هغه وخت باندې دا خبره نه ومنلې نو یقینا موږ مسلمانان د فلسطین نن وخت باندې ډېر لوی تکلیف سره او مصیبتونو او مشکلاتو سره مخامخ یو د مارونو دا ما اصل بطور یو مثال خبره درته وکړله تاریخ کې راځه هر یو دور کې خپل خپل تاریخ داسې دا خبره صحیح ثابتې کړې دي چې د هر دور لوی اکابرو د علماء دیوبند خاص کر د مونږه هغوی د کومو مصیبتونو نشاندهي د امت دپاره کړې وه هغه صحیح ګرځېدلې وه سره الله پاک دې مونږ تاسو ټولو ته د علماء حق اتباع نصیب کی او الله دې مونږ په هغوی په خادمانو په صفونو کې نصیب وګرځي او الله دې مونږ د هغوی په خادمانو کې شامل وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.